أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. سورة یوسف 20 نمبر آیت. پدې 20 نمبر آیت کې د یوسف علی السلام د ورونو اخر نیتونه او د یوسف علی السلام سره چې کومه معامله او د هغې ذکر دی. الله تعالی وایي وشروه او دوی خرڅ کړو د ورونو یې د یوسف علی السلام لره بثمن بخس په قیمت لږ باندې لږ قیمت باندې خرڅ کړو. دراهم معدوده چې هغه درهمونه وو په شمار باندې یو څو درهمونه د شمار. امام قرطبي رحمه الله وایي چې د عربو او سوداګرو طریقه دا و د تجارت انداز چې د دوی لین دین معامله په درهم باندې بچري دره او دغه درهمونو به چې کله د سوالیختونه براو نو دا به تلل بیا به د ټول حساب او چې کله د سوالیختونه به کمو نو بیا به شمارل چې دومره درهمونه شو ټول ته ضرورت نه نو دیرونو یې د یوسف علی السلام په لږ قیمت باندې خرڅ او داسې لږ قیمت چې هغه یو څو درهم او د شمار باندې یعنی ټول ته ضرورت نه او د سوالیختونه کم سوالیختونه به چې کله باره شو تلل بیا سوالیختونه به چې راکمو نو بیا به یې شمارل نو دا د سوالیختونه کم. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دغه قیمت چې کومو ده په 100 درهم چې یوسف علی السلام د ورونو خرڅ کړی او د دې مقدار 60 درهم په 60 درهم باندې د ورونو یوسف علی السلام په قافلې باندې خرڅ کو او دوی لس کسان او 2 درهم یې ورسېدو یوسف علی السلام په یوس کې. اگر چې امام ابن کثیر رحمه الله وایي چې دغه درهمونو مقدار مختلف روایت دي کېشته د شلو روایت پکې هم شته د دویشتو پکې هم شته سوالیختو والا پکې هم شته لیکن عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما قول دا دی چې دا 60 درهم او دا قول زیات راجح معلومیږي. وکانو فيه من الزاهدین او دارونه فيه د یوسف علی السلام په معامله کې من الزاهدین د مینې نه کوونکو نه. زاهد چې کوم دی زاهدین دا زاهد جمع ده او زاهدین یا زاهد هغه سړی ته ویل کېږي چې دنیا سره مینه نه دنیا سره محبت نه ساتي هغه د زاهد وي. دې ځکه کې د زاهدین د یوسف علی السلام د ورونو باره کې ذکر شو. د دې مطلب دا دی چې د یوسف علی السلام ورونو چې کله یوسف علی السلام خرڅاو نو د هغې خواهش د پیسو نه و چې پیسې وګټي بلکې د یوسف علی السلام د ورونو خواهش دا و چې د یوسف علی السلام د دې علاقې نه ورک کړي او د پلار نه لرې باسي. بس دومره مینه وه نور دا مطلب نه و چې د یوسف علی السلام په سر کې پیسې وګټي. نو من الزاهدین معنی دا ده چې او دوی په معامله د یوسف علی السلام کې من الزاهدین د مینې نه کوونکو نه یعنی د پیسو په باره کې د دوی مینه نه وه د یوسف علی السلام د ورونو د پیسو باره کې مینه نه وه چې پیسې وګټي لیکن صرف دغه خواهش چې یوسف علی السلام د خپل پلار نه لرې باسي او د علاقې نه یې لرې کړي. وقال الذي اشتراه من مصر او ویل هغه کس چې واخیسته د یوسف علی السلام من مصر د مصر. دې ځکه قصه کې اختصار دی ډېر څه پکې پاتې شو ذکر نه شو چې کوم نور تاریخونو بیا نقل کړي دي لیکن قرآن نه دي ذکر کړي. هغه دا دی چې کله یوسف علیه السلام ورونو د یوسف علیه السلام خرڅ کو نو غونډې قافلې په شریکه باندې واخیست او دې قافلې بیا مصر ته ورساو. دا خو د مصر قافله او د مصر منډۍ ته ورساو او دې غرونو ویلیو چې دا غلام دی آزاد سړی نه دی نو دې د خرڅ باندې د غلامانو میلې ته ورساو. امام قرطبي رحمه الله وایي چې کله د ورونو د یوسف علیه السلام خرڅ کو به د قافله باندې نو د ورونو یې شک و چې هسې نه د یوسف علیه السلام ته وتښتي او پلار ته ځان ورسوي او زموږ د غونډه قصه ورته وکړي چې دې ورونو په ما باندې ظلمونه کړي زه یې خرڅ کړی وم. یا دا ده چې د دې یوسف علیه السلام د چا سره رابطه وشي څوک ویني هغې ته جواب ووایي چې لاړ شه زما پلار ته به جواب ووایي چې زه مصر قافلې اخیستلی یم مصر ته مې وړي او پلار بیا خبر شي. نو د دې یاري نه د غونډ رونه چې و د قافلې سره سم روان و ډېرو ځګې نه پورې ورسره پیاده لاړو او دې قافلې والا ته به بیا د تاکیدات کول چې دا غلام پورې سخت بد اخلاق او بې شرم غلام دی دا بیا تښتي دا ټینګ وتړئ که پریم خو ته نه تښتي د مصر ته د رسېدو نه مخکې چې دا کولاو نه کوي لاسونه وله وتړئ خپې ورله وتړئ سترګې وله پټې کړئ چې لار معلومه نه کړي او قافلې ته خو پته نه و نو هغې دغه شان طریقه ورسره وکړه. یوسف علیه السلام د سترګې وتړلې لاسونه وله وتړل خپو کې وله بیړۍ واچولې چې ونه تښتي او چې کله ښه قافل لري وتل د هغې نه بعد رونه دې واپس شو
دې قافلې د مصر ته ورساو. په دې لاره باندې عجبه واقعیات نور هم رالو چې تاریخونه نقل کړي دي، لیکن قرآن د هغې ذکر نه دی کړی. خو لنډ دا ده چې کله مصر ته ورسېدو نو غاټې منډایي ته د غلامانو کومه منډایي چې هغې ته یوسف علیه السلام ورسولی شو، او عام اعلان وشو چې د یوسف علیه السلام قیمت چې کوم دی هغه دا دی چې د یوسف علیه السلام په یوه تله کې به پروت وي. د دې تلې په دغه یوسف علیه السلام د وزن مقدار څومره درهمونه چې چا ورکړل یوسف علیه السلام سره په وزن کې برابر وي، دغه شان د یوسف علیه السلام سره په وزن کې برابر مشک چا ورکړل چې کوم د خوشبویي دپاره استعمالېږي قیمتي څیز دی، او د یوسف علیه السلام د وزن برابر چا د ریخمو کپړې ورکړلې نو دا د یوسف علیه السلام قیمت دی، هغې اخیستی شي، بل څوک یې نشي اخیستی. نو خلک راغله په دې باندې مختلفې بولیانې شروع شوې. تاریخونو دا هم لیکلي ده چې یوه زنانه راغله چې هغې سره لوږې غوندې کې وړی په تیلۍ کې ورسره وي. چا دې تپوس وکړه چې ته څه کې په دې وړو باندې څه کې د ګډو وړی وي. هغې ورته وویل چې زه د یوسف علیه السلام خریدار یم، یوسف علیه السلام باندې بولي د زم راغلی یم، بولي کومه چې ته ماله په دې وړو باندې څوک راکړي. نو چا ورته وویل چې یوسف علیه السلام قیمت دا ده چې د سرو سره به تلي او د ریخمو سره به تلي، د مشکو سره به تلي، ستا د دې وړو پکې څه حیثیت دی؟ بوډۍ ورته ویل ما ته ښه پته ده چې زه نشم اخیستی، لیکن صرف دې دپاره راغلی یم چې قیامت کې د یوسف علیه السلام په خریدارو کې شمار شم چې دا هم راغلي وو، دې م خپله وس کړی او د اخیستلو لیکن وانه اخیستی شو. نو معلومیږي دا چې دې بوډۍ ته د یوسف علیه السلام د قیمت او اندازه معلومه وه چې دا لوی سړی دی او دا به یو لوی قیمتي انسان جوړېږي، پیغمبر به جوړېږي. نو په دې منځ کې د مصر د خزانې کم وزیر چې و هغه هم راغی بولۍ دپاره. د مصر د خزانې کم وزیر چې و عزیز مصر باندې مشهور و. د دې دوه نومونه تاریخ نقل کړي دي، قطمیر او دغه شان ده کې اختویر، دا دواړو نومونه چې کوم دي نو تاریخونه نقل کړي دي چې دې نومونو کې یو نوم دی. او دې راغی د خپله د چې کله بولۍ ته وړاندې شو تپوس وکړه چې قیمت یې څه دی، نو چا ورته وویل چې بس د یوسف علیه السلام د وزن برابر سره زر پکار دي، دغه شان ده کې د ریخم پکار دي، ریخمو کپړې پکار دي او مش پکار دي. نو دې وویل چې بس دا زه اخیستی شم، زه یې اخلم، او دغه څیزونه یې راواخیستل او دغه قافلې والا ته یې حواله کړل او یوسف علیه السلام یې واخیست. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د دې باره کې یو قول نقل کړی دی د دې عزیز مصر باره کې چې په دنیا کې 3 کسان داسې وو چې په قافیه شناسۍ کې انتهایي مهارت یې لرو او د دوی تجربه او اندازه د وخت مطابق ډېره لویه ثابته شوه. یو عزیز مصر و چې کله یوسف علیه السلام ولیدو او یوسف علیه السلام باندې سترګې ولګېدلې نو د په هغه ټیم کې په زړه کې وویل چې دا سړی عام سړی نه دی، دا خاصو کسانو کې څوک دی او دا به یو قیمتي سړی په وخت مطابق جوړېږي، بالحال ماشوم دی خو د غټېدلو نه وروسته به دا یو لوی قیمتي انسان ثابتېږي. نو ځکه یې په دومره ګرانه بیه باندې واخیست. او چې کله یې کور ته راوسته نو ښځې ته چې کوم نصیحتونه وکړل چې اکرمي مثواه، د دې د اوسېدلو ځای کې خاص خیال ساته او د دې سره خاص ګزاره کوه، عام غلامانو شانته کې مه ګڼه او د دې په وجه به الله تعالی مو له ډېره غټه فایده راورسوي. د دې الفاظو نه هم معلومیږي چې دې عزیز مصر یوسف علیه السلام د ډېرو علاماتو نه پېژندلی. دویم چې کوم دی عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې دویم قافیه شناس چې کوم نو دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله عمر فاروق رضی الله عنه د نږدې نه ولیدو دغه صفاتونه علامات یې اندازه کړو نو د خپل ځان د وفات په ټیم کې وصیت وکړو چې زمانه وروسته به خلیفه صرف عمر فاروق رضی الله عنه وي او د خلافت سره زیات مناسب دي او د علامات صفات ماته معلوم دي. نو چې کله عمر فاروق رضی الله عنه خلیفه شو نو واقع چې هغه صفاتونه چې کوم ابوبکر صدیق رضی الله عنه دغه اندازه بیان کړي و هم هغه شان ثابت شو او په هغه حساب باندې عمر فاروق رضی الله عنه بيخي پورا ثابت شو. نو دا وایي چې دویم قافیه شناس کې ماهر کس دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ایوب کې د عزیز مصر دی. نو دی عزیز مصر چې کوم دی دا واخیست. دې ځکه کې دغه واقعیا ذکر کیږي چې هغه کس واخیسته چې کم کس چې واخیسته نو هغه کس خپل زنانه ته نصیحت وکړو نو وقال الذي اول هغه کس اشتراه چې د یوسف علیه السلام یې واخیسته من مصر د مصر دا د خزانه مصر د خزانه وزیر د مصر بادشاه چې هغه بل سړی هغه د مالکه خاندان او مالکه قبیله سړی او د مصر بادشاه د عزیز مصر وزیر خزانه او دغه مالکه والا چې کوم کس په دې مصر باندې حکمران او بادشاه و دا کس بیا د یوسف علیه السلام په لاس باندې مسلمان شو او بیا د یوسف علیه السلام په زندګۍ کې دغه کس وفات هم شو چې یوسف علیه السلام یې جنازه هم وکړه. دا احوال تفسیر مظهری نقل کړي دي.
نو دې کس ویلو لمرأته خپل زنانه ته د دې زنانه د دې خزانه د وزیر چې کوم زنانه د تاریخونو د هغه دوه نمونه ذکر کړی دي یو قول دا چې د دې نوم راعیلو او دیم قول دا چې د دې نوم زلیخه نو دغه زنانه ته ویل اکرمی عزت کوا مسواه د وسیدلو د زګینې د یوسف علی السلام د یوسف علی السلام د وسیدلو د زګینې عزت کوا خیال ساته عسى نزدې د ان ينفعنا چې پیدا را ورسې مونږ ته او نتخذه یا مونږ ونیسو دلاره ولدن په اولاد سره د دې عزیز مصر اولاد نو بچی نو ول دا به زمونږ د اولاد په ځای بشي زمونږ نزوی قایم مقام بشي بس وكذلك حمدغه شانتک مکننا من زی ورکو یوسف علیہ السلام ته په الارض بزمکی نه مراد زمکه د مصر مراد د مصر بزمکی من الله تعالی وی یوسف علیہ السلام له زی ورکو نو دې زینه مراد زید حکومت ته چې حکومت زګینو کې د موږ داخل کو تفسیر باندې په قران وای دی کې یو پټي نقطې ته اشاره ده چې کتا سو د یوسف علیہ السلام ته ظاهر ته وګورئ ظاهر باندې د عزیز مصر غلام شو او غلامی خوشی نه دی لیکن دا ظاهری صورت دی الله وي موږ به دې طریقه باندې چې ظاهر شکل د غلامۍ دی موږ یوسف علیہ السلام ته په حکومتي زګینو کې ځای ورکو یعنی د عزیز مصر سره په کور کې مل ځای ورکو دا دې لپاره چې د سلطان د بادشاهانو سره د غټو خلکو سره په کور کې اوسېدلو سره ډېر زیات تجربې حاصلېږي او ډېر زیات حالات سره سره آشنا کیږي د حکومتي اصول سره سره آشنا شي هغه ته زده شي او ډېر تجربې وشي نو په دغه طریقه باندې یوسف علیہ السلام د رهایش زګینه عزیز مصر کور مقرر شو چې اگر چې بظاهر باندې د غلامۍ صورت ته لیکن په حقیقت کې د یوسف علیہ السلام د زیات پویولو او تجربه کولو لپاره یو طریقې کار شو ولنعلمه او دې لپاره چې موږ وخایو دته من تأویل الاحاديث تعبیرونه د خوبونو تأویل دا تعبیر ته ویل کېږي احادیث دا عام خبرو ته هم وي خوبونو ته هم وي نو کدا د دې مفهوم عام واخیستل چې عامي خبري نو بیا به معنا دا چې یوسف علیہ السلام ته الله تعالی د بکوی نه راويستو او عزیز مصر فکور کې ورزي ورکو دي د پاره چې د شریعت په احکام باندې دی پوي شي احادیث نو مراد د شریعت خبري شي د شریعت احکام ته مراد شي چې موږ یوسف علیہ السلام ته د شریعت احکام ورخایو او ګر دې نه مراد احادیث نو مراد خوبونه شي نو به مضمون بيخي واضح دی چې یوسف علیہ السلام د خوبونو په تعبیرونو کې انتهایی مهارت لرو والله غالب على امره الله تعالی غالب دی په خپل کار باندې چې کم کار اراده کړي هغه باندې غالب دی کولی شي سر ته رسول شي ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلک پوهیږي نه یعنی اکثر خلک ایمان نه لري په دې معنی نه پوهیږي چې ټول کائنات او نظام د الله تعالی په لاس کې دی او الله تعالی د یو منصبي او د یو منظم نظام لاندې دا چلایي په دې خبره باندې اکثر خلک نه پوهیږي نو اکثر خلکو خیال دی چې کله کم سره روان دي د دې تعلق د اسباب سره د اسبابو د سکیږي اسباب نو بیان کیږي او رزنو خلکو خیال دی چې د اتفاقیات دي چې اتفاقی د سکیږي مخکې نه چا منصوبه نه کړي لیکن حقیقت د سینه دی د ټولو کارونو لپاره منصوبه اساس الله تعالی دی الله تعالی چې د کم کار اراده وکړي نو هغه کولی شي په هغه باندې غالبي او په دې مضمونونو باندې اکثر خلک پوهیږي نه نو په دې وجه باندې یوسف علیہ السلام رونه پکې خطا شو هغه خیال دا و چې ګنې الله تعالی په خپل کار باندې غالب نه دی نو ځکه خبرو راواخست او خرڅ کو دونه ظلم نه وکول کدا غوی د یقین و چې یوسف علیہ السلام الله تعالی بولوي منصب ورکوي لوی عزت به ورکوي او په دې کار باندې الله تعالی غالب دی خامخه به د سکیږي په دې خبره باندې یوسف علیہ السلام رونه پوهیدل چرته هم نه خرڅ کړي